یو ورور پوښتنه کړې وه چې آیا د زنانو دپاره د سړي په اجازه باندې د سر ویښتان کوچني کول په شریعت مقدسه کې څه حکم لري؟ ډېر کسان دا وایي چې د سړي په اجازه باندې د زنانې دپاره د سر ویښتان کوچني کول صحیح دی. د دې مسئلې جواب دا دی چې ابن عباس رضی الله عنه یو روایت را نقل کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الله تعالی لعنت ویلی په هغه نارینهو باندې چې هغه له ښځو سره مشابهت کوي، او داسې الله تعالی پر هغه زنانو باندې لعنت ویلی دی چې کومې زنانې له سړو سره مشابهت کوي. نو په شریعت مقدسه کې د زنانې د ویښتانو کوچني کول که څه هم د سړي ورته اجازه وي، دا په شریعت کې روا نه دي. نن سبا اکثره زنانې د سر ویښتان کوچني کوي د فیشن په خاطر باندې، د خپل د سړي د اجازې په خاطر چې هغه د ځان دپاره یو بانه بولي چې هغه و ما ته ویلي دي نو بیا ما ته روا دي. لیکن په شریعت مقدسه کې د زنانو د ویښتانو کوچني کول په یوه صورت کې هم نه دي روا. نن په دې ګناه باندې عام مسلمانان ټول اخته دي. پانان مو له ښځو سره مشابهت کوي، داسې شوی جوړه کړې وي لکه زنانه، او زنانې مې بیا له سړو سره مشابهت کوي.